د ټول ناول ما مفتي صاحب ته ویلي وو محمول موضوع له ثابت کا دعوه دې صحیح ولیکه د هغې نه بعد حکم ولګوه تا د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تا حکم ثابت کړلی موضوع له د هغې جواب رانغی د هغې نه بعد ما د ده د 3 کتابونو په خپل مابین کې تعارض راویستو چې تا قسم د شی قسم د شی ګرځولی او قسم د شی د عین شی ګرځولی د هغې جواب رانغی بیا د مسلک الاکابر کې د شیخ طیب صاحب د کتاب نه حواله ورکړه ده لیکلي دي چې قبرستان ته چې ځي نو دا کم بهر نه دا کم کس چې دی ولا د الله نه بخښنه غواړي او د الله نه ولا دعا غواړي او دا چا لیکلي دي او دا چې دی په احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب هم لیکلي دا به وګورئ بله خبره دا ده چې ته ما عبارات پیش کړل دا دل کا سرور ستا د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دی په دې 216 صفحه کې لیکي وای بزرگانو فریق مخالف بعض بزرگان دین و صوفیاء کرام کی کچھ مجمل اور گول مول عبارتیں پیش کر دیے دی ورته د بزرگانو اقوالو پسې چې د مور پسې کېږي دا بریلی ته وای نو د بریلی مقابله کې یو شان رنگ او زما مقابله کې بل شان رنگ وای مال دی وبکړلې ور او ځان لره پردې سړی کړی رور په خبره باندې ورسې ها دا غینه بعد زه دا خبره کوم چې تا ویلي خلاصه کېدانی کې پوره خبره نشته بزرګانو موږ دا غټ کتابونه مو شکر الحمدلله دا ملګری را سره سبقونه کې پاتې شي تفوس ته وکي او دا هم مو دا غټ کتابونه هم پڑھاو هم نو شامی کې دا یو لفظ دی ولیدو خو تا د خلاصه کېدانی دا دویم لفظ ونه لیدو د دواړه الفاظ لیکلي دي هغه یو لفظ راغسته دی یو دا ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مره وترکه اخرى په دې ترتیب باندې ته ماته نشي ثابتوله او بل لفظ هم شته و ما حبه السلف دا ما ونه ته تاوریدلی نو د الله بنده خدا پرېږده د هغې نه بعد دې ما ته وایي که نه چې دلته لفظ جاو که راغلی وایي یو عام دی او بل خاص دی ای د الله بنده چې ځان له په فتوه کې راګېرېدې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم په کیمرې او په میډیا باندې په خلکو فیصله کې ګناهګارېږي لا یؤمنون مصداق ګرځېږي نو د هغې نه دې د ځان د خلاصولو دپاره دا یو آیت عام دی او دا بل خاص دی ما درته ویلي چې یو آیت عامې بل به عامي که بل خاصې دا بل به هم خاصي ورنه طالب باطل مقدم مثل د دې جواب نه راغلی بیا دا چې دی وجلته لفظ جاؤکه راغلی د مرګ نه بعد هغه زارکه راځي زارکه هغه جاؤکه لفظ نه راځي د هغې نه بعد بله خبره دا کوم دی وایي چې تا په حیات النبي مسله کې نسمت المؤمن حدیث پیش کړی زم په هغې کې ما دا پیش کړی چې د مؤمن روح په جسم کې دننه نه او د هغې سره زما د موضوع سره مناسبت دا خو بالکل برابر خبره وه بیا دی وایي چې بزرګانو د شیخ قاسم نانوتي صاحب عبارات چې دی په هغې کې چې دی وایي تا ګول مولین وچلو ما دا ویلو دې کتاب کې د شهید دپاره چې کوم جسم مثالي منل دی او شهید دپاره د هغه جسم ته چې میت ویلی دی په هغې باندې تا فتوه لګولې ده تا ویلي دا معتزلي دی او تا چې دی په عذاب قبر مناظره کې مفتی فدا صاحب ته دا فرمایلی و چې دا انکار حدیث دی دا قادیانیت دی او دا چې دی نو د معتزله او د خوارجو مسلک دی زه دا وایم دا سړی دی یو ځل ګول مول کړی دی شیخ قاسم نانوتي رحمه الله له تا ډېره زیاته بېعزتي کړې ده اوس چې دی نو د ده نه ته ځان دلیل پیش کړې نو د خارجي او د معتزلي نه ستا په نسبت باندې دلیل پیش کول نه دي پکار دا خبره لاړه بل تا چې دا قصه او طبیع العربي پیش کړه تا ویلي چې ما د شیخ حسین علي صاحب دا کتاب نه پیش کړم تفسیر بېنظیر دی او د دې زغه د زه در کوم چې په دې کتاب کې ستا د مشر په دې دوو کتابونو کې د دې قرار کړی چې دا د شیخ حسین علي صاحب تفسیر دی او په دې ځای کې دې څه لیکي وایي بزرګانو دې کې چې کوم راویان دي متهمون هغه متهم دي بالکذب او د دې په سندونو کې چې دې بزرګانو نور په دې کې هم څه ضعیف راویان شته دی بله خبره دا ده چې دا زما سره کتاب دی د آیات ساته دا کومه واقعه چې د دې آیت د لاندې پیش کړه په دې غونډې واقع باندې دا صرف دا یو کتاب لیکلی شوی دی صرف په دې باندې اوس چې دا غونډه مناظره زه په دې باندې ور اړوم نو هسې دا باقي خبر رانه پاتې کېږي بل تا چې ما من حدین یسلم علیه دا حدیث دی پیش کو دا زما سره جلاء الافهام دی په دې کې شیخ الاسلام ابن قیم صاحب څه لیکي وسألت شیخا عن سماع یزید بن عبد الله من ابي هريره فقال ما كانه ادركه وهو ضعيف ففي سماع منه نظر پر روایت باندې هم جرح وشوه د شیخ طیب صاحب د عبارت جواب هم وشو دا غې نه بعد چې تاویل چې ولو انه مز ظلمو د دې آیت نه چې بل چا استدلال نه کړي دا زما سره توسل کتاب دی د محمد العباسي دی عالم چې دین استدلال کړي چې دا تعلق ساتي او يطلب منه مباشره يدعو لهم دا د ژوند سره تعلق ساتي دا د مرګ نه بعد نه دی د مرګ نه بعد بدانه لګي او دا زما سره الکشف المبدي ده په دې کې دی لیکي په صفحه نمبر 132 کې ولم يشترط لقبول ذلك مجيء عند قبره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله دی راتک چې دا نه دی شرط کړی شي د هغې په جواب کې ما حوالجات درکړل بل ما تا ته دا ویلي ګوره تا ویلي استشفاء عند قبر النبي من النبي ثابت دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول دې آیت کې د کوم ټکي دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې استشفاء من النبي جایز ده د دې معنی راته وکړه مولوي صاحب
بل خبره ده چې ما تا خپل دعوه پیش کړې و چې دا قسمه انداز سره دا ثابت نه دی او بیا مې درته دا ویل دي ته علما او شرک ویلې. اول زه په دې باندې آیت کریمه پیش کوم هغه ته ګوره. قران مجید کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دې آیت کریمه ته ګوره دا زما سره زیارت القبور دی. په دې کې دې سلیکي وان قال ان اسال لكوني اقرب الى الله مني ليشفع لي في هذه الامور لاني اتوسل الى الله فهذا من افعال المشركين. دا د مشرکانو فعلونه دي. والنصارى دا د نصاراو کارونه دي. فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون. بیا دا غینه بعد بل ایت راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بیا بل ایت کریمه راوړي ما لكم من دون من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. دا غینه بعد من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. نو حواله زمانه ده چرته پتو په ما باندې ونه لګي زبان میری ہے بات ان کی. دا غینه بعد زدا وېما دا زما سره تفسیر مفتی محمود دی. په دې کې دې سلی کې ګوره شیخ سوق دی شیخ مفتی محمود رحمه الله سلی کې به تفسیر کې وही दगा आयत रागी से रबिया लिखी किसी की कब्र हो या कोई मैयत हो कोई कब्र या मैयत किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती. इनको साहिब इख्तियार समझना. और ये मुशरिकीन तो क्या करते थे कि हम इन बुतों के इबादत उनकी जात की वजह से नहीं करते बल्कि इस वजह से करते कि ये अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं. पदे के दे दा खबर है वकड़ چې دا مونږه واسطه منو او واسطه چې څوک مني دا مشرکان دي. د مشرکانو د پاره چې دا قول غي پیش کو وزه د توس دا خم دا 103 صفحه ده سماع الموتى ده. پدې کې شیخ سرفراز صاحب درس سے لیکي وای مونږ چې دا استشفاء یادو کنه وای دا مونږ کسی مقبول برگزیده بندی کې کا واسطه ور سفارش ہوتی وای دا واسطه ده وای دا واسطه ده د شفاعت. او دا یاد ساتي په دې کتاب کې وای سماع الموتى کې شیخ سرفراز صاحب درس وای دا واسطه ده. او په دې ګلدسته توحید کې وای د مشرکانو طریق واردات دا چې شرک به کو بیا وای چې زب بالذات د مستقل نه غنم زي واسطه غنم دا د مشرکانو طریق وارداتو. دا غینه بعد ګوره زم ته د استشفاء قول کې ستاده دغه آیت کریمه کې بوی هم نشته چې ستاده استدلال د دینه تام شي. دا زما سره تفسیر کشف الرحمن دی. په دې کې د حدیث را نقل کړي د آیت دلان دی. د بخاری نے جابر بن عبداللہ سے نقل کی ہے جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی. بزرگانو دال پاز وای شفاعت به دی وشي. بل خبره خود سو علماء ورته شرک لیکلې او تاسو د علماء اقوال در نقل کړل خو چې کله خبر راشي دی دای کې شته حواله موجوده ده چې د محرم او د مبیح په منځ کې خبر را ترجیح محرم لې نو د دې له وجه زه دې له ترجیح ورکوم. نو زم که شفاعت غواړي د شفاعت الله د نبی امید دي نو ګوره په دې باندې عمل وکړه. د اذان جواب ورکو د الله نبی فرمایلی وای طالب شفاعت ملاویږي الله دې زموږ نصیب کی. بیا د مسلم شریف حدیث هم دغه شان راوړل دی وای تاسو کله जिस तरह मुअज्जिन कहता इस तरह तुम भी कह दो. दागीन बाद आखिर कि जो शख्स मेरी अल्लाह ताला से वसीला तलब करेगा तो इसके लिए मेरी शफाअत हलाल होगी. जे मंग पदी तरीका बांधे इंशाअल्लाह रवानी अल्लाह मंग अल्लाह द नबी शफाअत राखी. उस गोरे जी देखो गोरा दा जमा सर सारिम المنكر पदी सारिम المنكر के दगा तो गोरा दिल्ली की व عن علي بن الحسين دا سوق दे دا زين العابدين दे رحمه الله الله دې فرحمه کی سلکی انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړی چې هغه براتلو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې فرجه تا نو فيدخل فيها غي ته داخلي دو فيدعو دعاء به کولا فنها وغمنکو او سی وګورا قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وګوره ګوره صحیح استدلال طریقې دا ګوره د قبر خوا کې د دعا نه منع کړی دی. خو ګوره دې کې لګلاس کې د مولانا سے دا زما سره اکابر کا مسلک و مشرب دا ستاسو د شیخ عزیز الرحمن صاحب کتاب دی. یہ کسی لکھی روضہ شریف پر عرض کر دیا کرو کہ وہ خود بھی مدینہ شریف حاضر ہونے والے ہر شخص سے اپنا سلام عرض کرتے اور دعا اور توجہ کی درخواست کرتے ہیں. دعا به کولا او دلته کی حضرت زین العابدین سے وہ فرمایل چې یو کس ما منع کړو چې په قبر د نبی صلی الله علیه وسلم راتل زم د الله د نبی د هغه نوسو په تابعداري کې روان یم په دې باندې ماته خوشالي ده. شکر الحمدلله. بیا لګ ګوره
वे इसको फरमाया कि जाओ रोज़े अक़दस पर जाकर अर्ज करो कि मेरे पास इकामा नहीं। तसुक दे दा अकाबिर का मसलक व मशरब और दागे ने बेदर हवाले पेश कर ची दी मन फरमायले वा और बेदा हदीस बबल सनद बांधे रावड़े वे बुजुर्गान ला तत्खिजू बैत ईदन फइन तस्लीमकुम यबलगनी बेद बल दगकिम रावड़े ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन वला तजअलू कब्री ईदन फइन सलातकुम तबलगनी हैस कुंतुम। وهدان صرف دوه ټره نه وواله خو چې کومه دعوې لیکلي هغې کې مونږ بحث کوو ټایم رانځي چې دا دعوه ده که جواب یې دعوه ده تر اوسه پورې ده د خپله دا پته نشته هغې پې لیکلي خو بهر دا پرېږدو په هغې کې بحث نه کوو. دویم نمبر په کار دا و چې په خپله دغه عقیده باندې یو قطعي ثبوت قطعي دلیل راوړی و چې د رسول الله قبر مبارک ته ورتلل د دعا درخواست کول د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه پورې دغسې نه پیش کړی دی او قیامت کې صبح تک انشاءالله دې ونشي پیش کول. پلان کې دا لیکلي پلان کې دا لیکلي پلان کې عبارتونه ګډوډول هغې غلط مطلبونه اخیستله جدا خبره ده. دی بیا وایي شیخ طیب صاحب خو لیکي چې د بهر نه سلام چې دی دعا ده نو دا سلام خو په حدیث کې دننه هم ثابت شو که نه هغه دعا د بهر نه مو شوه دننه مو شوه کوم څیز کې چې زموږ بحث شروع دی. بیا وایي شیخ صفدر صاحب لیکلي صوفیه کرامو اقوال حجت دي هلکه دا ما چې پیش کړو په هغې کې امام مالک و په هغې کې مولانا قاسم نانوتي و په هغې کې مولانا ظفر انوس دا دومره کافر دا ټول ته د صوفیه کرام ښکاري انا لله و انا الیه راجعون. دریم نمبر تعریف نو دا به ستا ویډیو فیصله وکړي ستا مخکې هغه د مستحب په تعریف کې 3 خبرې ذکر کړې وي. یو پکې ما احب السلف چې سلف واخ کړی وي او موږ ټول سلف اکابره فقها محدثین متکلمین دې ټولو لیکلي اکابرین دیوبند تا ته څه ښکارېږي سلف او اکابر نه ښکارېږي. امام مالک غونته کې خلک بیا د هغې نه پس دی راغی وایي واقع د ادبي هغه ما پیش کړې نه ده او وایي چې هغه ضعیف دی پلان کې مولوي صاحب ګوره دلته کې په روایتو کې ضعف رام غی وروسته به زه تا ته پیش کوم هغه خو ضعف نشته دی انشاءالله چې ضعف رام غی ما د استحباب حکم لګولی د ټولو په نسبت باندې په فضایلو کې په مستحباتو کې ضعف چې دی هغه مضر نه دی دا خبره ځان سره یاد اوس وروسته به حوالې پیش کوم خو نه ما پیش کړی هم نه دی. بیا راغی ابو هریره حدیث چې تا کوم پیش کړو ضعیف دی ګوره مولوي صاحب په حیات النبي کې مې دغه حدیث درته متواترات ثابت کړي دي یو ځل اول متواتر لا یبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باصر هلته په دې باندې 15 سوالې درته ما پیش کړي بیا په هغې مه راځه. بیا مولوي صاحب څه ته راغی پیغمبر کې وایي عبارت یې پیش کړو زر زر یو عبارت رالي بل دا ورته پته نه لګي زما دعوه سره زه وایم څه وایي یاره شرط نه دی د قبولیت دپاره د قبر خواته نو مونږ کله دا ویل دي مونږ خو دا استحباب په درجه کې واخیستله ته خو دا چې څه ویلی ته سوچ وکړه او دلیل یې سره راوړو وایي ما نعبدهم الا لیقربونا هلکه مونږ عبارت کوو که څه ورته وایي هغې ته وایو چې شفاعت درخواست کوو. دویم نمبر دا خو تام منلی دی په ژوند کې چې نبي علیه صلات وسلام راتلل د دعا درخواست کول دا تاسو پنځپیریان ناجایز ګڼئ که جایز یې ګڼئ نو د ما نعبدهم لاندې کوم ایتونه چې ته ویلې دي لاندې هغه راځي که دغه نه راځي بیا دا په کوم دلیل سره راځي ته خو لږ پر خپل ځان باندې جړا وکړه چې دا ته کوم څه وی. بیا د دې نه پس راغی مفتي محمود رحم الله لیکلي چې هغې کې د چا مدد کول صاحب اختیار ګڼل دی یو څیز مونږ نه یو ښایي د مفتي محمود رحم الله حواله درته پیش کوو. بیا راغی صارم المنکي مولوي صاحب یاد وساته په دې مسله کې د ټول امت نه په خلاف علامه ابن تیمیه رحم الله چې هغه مونږ احترام کوو بیا ادبي ګستاخي نه کوو کافر ورته نه وایو البته تفردات تشتري هغه وایي په حالت د هېڅ کې طلاق نه واقع کېږي هغه وایي د یو مجلس 3 طلاق 3 نه واقع کېږي د الله تعالی ذات صفاتو کې بل څیزونه د اهل سنت نه هغه خلاف دي دغسې په دې مسله کې اصارب المنکي والا علامه الوسي او دی دا 3 حضرات د امت نه په دې مسله کې خلاف تل خو هغوی هم ورته شرک نه دی ویلی چې کوم شرک وی مولوي صاحب چې قبر خواله راتلل شفاعت درخواست کول دا د پنجپیریانو د خوارجو د معتزلو غوندې کې هغه نظریه ده چې په امت کې ربل چا نه وه. بیا د دې نه پس راغی وایي لا تتخذوا قبري عیدا نو مونږ کله ویل دي لا تتخذوا قبري عیدا دې مسلې ته دا وایې سمه دا ورسره او د دلیل سره خلک به درپسې خاندي. بیا وایي بې سنده خبرې هلته هم نه غرله بیا وایي ازاروي صاحب رحم الله ورته وویله چې قبر ته ورسه ورته زما اقامه نشته ورشه که نه درخواست وکړه توسل له هغې سره زما اقامه نشته د الله نه وغواړه غوښتل د الله نه دي د رسول الله صلی الله وسلم نه دي ته خبره ګډوډومه. بیا د هغې نه پس دی راغی وایي یاره دا شرک دی دا ستا مشر لیکلی د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیري رحمت الله علیه کې حیات و خدمات مصدم میاں محمد الیاس صاحب صفحه 307 کې ګړي وایي مولانا حسین علي صاحب رحم الله دا مسائل چې کوم استشفاء عند قبر النبی سماع عند القبر وغیرہ فروعات میں جزوی اختلافات سمجھتے ہیں او دی وایي شرک دی نو اوس ستا مشر صحیح دی که ته صحیح یې پته نه لګېږي. بیا د سلام په مسله کې اقامت البرهان هم لیکي چې دغه دعا ده د دنه نه جواب هم ملاویږي ظاهر ته دی لیکي بلکې ظاهرین کا سلام سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے هغه ظاهر لفظ هم راغی زه نور زد خو مه کوو خبره خو ومنه ای مولوي صاحب بیا زما ستا نه مطالبه ده په دا خپله دعوه باندې یو دلیل چې نبي اسلام قبر خوا ته راتلل په ژوند یا بعد الوفات
او التر دعا درخواست کول دا شرک دی، قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل. څنګه چې شرک ویل د مناظرې تر اخره پورې به غواړم، خو دقه ګډوډوالی به کوي، د جل نه به کار اخلي، انشاءالله یو دلیل به پیش نه کړي. زه راځم دی نه پس درېیم دلیل ته. دا مسلم شریف دی زما سره جلد 2 صفحه نمبر 268 دے حدیث نقل کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتيت في روایت حداب مررت على موسى ليله اسري عند الكسيب الاحمر. دا معراج پشپ باندې زره سرو شګو د ټیرکې په خوا باندې موسی علیہ السلام په قبر تیر شو، مې د زمکه په خوا کې او هو قائم يصلي في قبري، هغه په خپل قبر کې ولاړ مونږ کو. ګوره مولوی صاحب د انبیای کرامو عند القبر سما اتفاقی مسله درسته به پیش کم. بیا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څنګه چې د غنو حدیثونو ثابت دي په قبر او برزخ کې انبیای کرام منظم کوي. هر کله چې منځ وغیرہ دا عبادت په قبر کې ثابت شو نو په دغه کې دعاګانې دي پر امونځ کې، نو د مستشفی لپاره د شفاعت درخواست کول په طریقه اوله سره ثابت شو. څلورم نمبر دلیل پیش کوم ولې مسند البازار جلد 10 او 9 د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لكم، زما ژوند دنیوي ظاهري غوړه ده تاسو لپاره، تحدثون ونحدث لكم، تاسو ما تخپل حالات بیانوي زه تاسو ته بیانوم، ووفاتی خیر لكم، زما دنیا نه تګم غوړه ده، تورزو علی اعمالکم، تاسو اعمالو ما پیش کی، فما رايت من خير حمدت الله عليه، زج خیر احلات وګورم نو زبد الله حمد بیانو، وما رايت من شر استغفرت الله لكم، زج د امت مجموعي بد حالات وګورم زبد الله نه بخنه غواړم. اقصص په صحیح مرفوع اولان دي سلی کی واورده الهيثمي في مجمع وقال رواه البزار ورجال الصحيح. د بخاری سند دی بالکل بدی کې باس نشته دغه رنګ مولوی صاحب په برزخی ژوند کې دغه ثابت شو د په صحیح مرفوع حدیث سره 5 نمبر دلیل دا ما سره مولوی صاحب تفسیر قرطبی دی جلد 6 صفحه نمبر 439 عن علي رضي خلیفہ راشد علی فرمای قال قدم علينا عربي بعد ما دفننا رسول الله صلی الله علیه وسلم. خلیفہ راشد سوې د صحابو زمانه ده ویو مونږ نبی علیہ السلام دفن کو یو کس صحابي راغی بسلاس دی یې درې ورځې تیر شوې د نبی سم دفن کولو فلما بنفسي على قبر رسول الله خپل ځان نبی علیہ السلام قبر باندې راوګرځي د خبيان دلاسه وحصل راسي من تراب فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله. الله چې کوم قرآن نازل کړی دا غي استدلال کوي ولو انهم ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي، ما په خپل ځان باندې ظلم کړی وجئتك او زه تا ته راغلم تستغفر لي چې زما لپاره بخښنه وغواړي، فنودي من قبر انه قد غفر لك، اواز ورته راغی بخښنه وشوې ده تا ته. دا خلیفه راشد دی د صحابه دور دی د رسول الله سم قبر ته راغلی دی، قبر الفاظ هم پکې دي، قبر د رسول الله سم ته راغی د خلیفه راشد. اوس د دې رپس هم کوموي سم چل ول کوي چې پلان کې لیکلي پلان کې دا به خالص د جلی عوام په دې باندې فیصله کوي. او دغه دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم الله په صفحه نمبر 517 معارف کې نقل کوي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کے حوالے دے کر عرض کیا. دا آیات ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کی جواب میں روز اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لك یعنی مغفرت کر دی گئی. د بحری محیط په حوالې سره نقل کوي. اوس مولوی صاحب مفتی شفیع صاحب دی کم الفاظ چې ما دا وکړي لیکلي اق الفاظ سره استدلال کوي توبه وباسه په داسې باندې بدي کې غنور چل ول نه کی امدقه د ستاسو سند دی او وی شیخ حسین صاحب په کې دا لیکلي ته خو هغه په زور تضاد ثابت دی. شیخ الانی صاحب په کتابونو کې تضادات ثابت دي راغلي ظالم د خپل سند دفاع نشي کولای په زور باندې مشرک ثابت دي دلته دا تحریرات د نکنه د انکار مکونن هغه لیکي په صفحه نمبر 396 کې عن علي رضی الله بعد ما دفن صلى الله عليه وسلم رست راغلی چې مسلم دفن کړو جاء عربين فقال رسول جئتك تستغفر لي الى فنودي من قبر الشريف قد غفر لك. ام دک الفاظ راغلی زه تا ته راغلی ستا قبر مبارک ته راغلی مولا حسین علي صاحب رحم الله هم نقل کوي مکتب تاسو پنځپریانو چاپ کړی دی بغیر د نکیر را ام دغه رنګ زمونږ صاحب دلیل نمبر 6 دا زما سره الاو سنن علامه عثماني چې دا دی د علماء دیوبند کتاب دی رهناپو کتاب دی علامه زبر په بری صغیر کې منل شوی جلد صفحه نمبر 498 دې نقل کوي وقد صح
دغه آیات نقل کې په تور د استدلال راوړي د استشفاء لپاره ان ابي ايوب الانصاري په صحیح طریقې سره راغلی دی. ابي ايوب الانصاري انه قال لمن كان یو راغلی قبر خواته ورته پنځپیرانو بشن خبره چا وکړه چې ته څه کوې؟ ده ورته وویل وضع وجهه على القبر، د خپل مخ په قبر مبارک کېښود نبي علیه السلام پر انما جئت رسول الله سلام، زه نبي علیه السلام له راغلم ولم آت اللبن والحجر، زه ګټې یا خښتې له نه یم راغلی د پنځپیرانو غونته کې چې دا ګټه یا خښته ګڼي، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی کما سیأتی بسبب ان حکم الآیت بیا هغې نه پس همدغه نقل کوي. دا مولوي صاحب علامه عثماني عظیم محدث دقه د استدلال لپاره په استشفاء باندې نقل کوي. اووم نمبر مولوي صاحب زر اعظم مصنف ته مولوي صاحب دلایل به وروسته ذکر کوم، شپږ دلایل مې ذکر کړل، مخکې به انشاءالله دلایل و انبار زما وګورئ. چل ول مه کوه اکابر دی قسم دی کوم عبارات چې پیش کوي، یو عبارت هم سره موضوع سره تعلق نه ساتي، یو آیات یو حدیث دغسې راوړه چې په هغې کې دی د رسول الله صم قبر مبارک ته راتلل د دعا درخواست کول دا شرک دی. انشاءالله زما چیلنج دی دنیا پنځپیریت ته پیش به نه کړي انشاءالله. عبادت والا د آیتونه مه پیش کوه مولوي صاحب، په هغې کې زما اوس بحث نشته، د قبر خواته راتلل دعا درخواست کول په دغې کې بحث دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اولنۍ خبره زه دا کوم چې دی وایي چې تا دعوې ته دې دعوه نه دی لیکلې، تاسو یې دعوه راکړه چې ما دله درکړه، خو اصل کې مسله دا ده دې ځای کې مدعي ته یې زه نافي یم. ما چې تا ته دعوه کړله ما دعوه په شکل د نفي کړې ده، په نافي باندې دلیل چا ویلی؟ د نافي دپاره دلیل ضروري دی؟ زه خو معارض یم، په معارضه کې درته زه دغه پیش کوم، دلایل پیش کوم، او اته احادیث مې درته پیش کړه، او د قرآن مجید د آیتونو نه مې درته غالبا 4 آیتونه په اولني ټرن کې پیش کړي دي، هغه به د ملګرو اورېدلي او دا به بیا ځان له ګوري انشاءالله العزیز. خو اولنۍ خبره دا ده چې دی ما ته دعوه جواب دعوه ما ته ګوره، ما په دعوه کې محمول چې شرک دی دا مې موضوع نه دی ثابت کړی د الله بنده، ما نفي کړې ده د ثبوت. تا زما دعوه نه ده اورېدلې، زما په دعوې دې ځان نه ده پوه کړې، ما نفي کړې ده د ثبوت. زه تا ته اوس دا وایم دا ستاسو کله د معجزه او په کرامات اختیاریه دا دغه معجزه او کرامات اختیاري موضوع باندې ستاسو مناظره وه، په دې کې تا اول دعوه دې لیکلې ده، دعوه دی په دعوه کې د محمول موضوع نه نفي کړی، وروسته د حکم لګولی، او زه درته یم دا حکم د قیامت سبا به راشي یوه دانه ماته دا تاسو چې دی د قرآن حدیث نه په صحابو کې نه بلکې د فقهاو د عبارت نه راته مغه نشي پیش کولی، تا چې کوم حکم لګولی. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم، اصل کې ترتیب د مناظرې دا دی، محمول به موضوع له ته ثابتې، محمول به زه موضوع نه نفي کوم. تا چې یو دلیل وي ماته د یو دلیل د یو آیت یا د یو حدیث دا معنی وښایه چې هغې کې ویلي چې استشفاء عند قبر النبي دا مستحب ده او دا ثابت ده، دا راته وښایه که نه؟ دا خو شته دی نه، یو حدیث نه دی ښودلی د علماو د عباراتو نه یې پیش کوي. ما چې کوم وي ما نعبد من لا لیقربون الا زلفى، ته دا عبادت دی. زه درته یم وروره ستا د مشر په ګلدستۍ توحید کې څه لیکلي دي؟ وایي کیون کی دعا اور پکارنا و خود عبادت ہے، دا پکارنا و دعا دا خود عبادت، ته پکار کې په دې ځای کې څه وایي ګوره وایي دې له هسې دغه عزیز رحمان صاحب له چې دی نو هسې وجه ولکته، هغه ویلي د قبر خواله چې لاړې ورته دا وایي چې زما سره اقامه نشته، او دی وایي قبر خوا لاړې د الله نه سوال، قبر خوا لاړ وایي چې ما سره اقامه نشته، او دی وایي د الله نه سوال. دا کومه فلسفه ده مولوي صاحب؟ خپل ملګري به درپسې دې پرې وخاندي، کم از کم د دعوې او د دلیل سره مطابقت پیدا کوه. په یو کتاب چې رد کوې نو هغه رد داسې رد کوه چې هغه وزني، سبا درپسې ملګري نه خاندي. بل تا ویلو چې یاره بصایر کې شیخ طاهر رحم الله یا د شیخ طاهر رحم الله نورې خبرې دې پیش کړي چې هغې دې ته فروعي وي او دې باندې فتوا نه لګوي، دا زما سره بصایر دی، په دې کې لیکلي بل ذکر ذلک من افعال المشرکین الضالین، دا د مشرکین الضالینو د هغې ترتیب دی. په خبره پوه شوې؟ او دقه خبره یې راخیستې دا کومه چې تاسو کوئ. د هغې نه بعد دا وایي ګورئ ليشفعوا لنا في حاجاتنا، او بیا د هغې نه بعد یې کړي واما النوع الثاني غیر الشرعي وهو الذي لم يأتي به الشارع. حقه خبره چې کومه ما کړې هغه هم ده کړې چې بزرګانو تاسو چې دا کومه دعوه کوئ دا د شارع علیه السلام نه ده نقل، ته به د علماو د عباراتو نه به ورله یوه دغه جوړې، لیکن د قرآن او د حدیث نه صراحتا یو لفظ نشي ښودی چې په هغې کې دا چې د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شو د نبي نه سوکه د شفاعت طلب ترې نه وکړه، دا ما ته نشي ثابتولی، او دا ورته هم نشي ثابتولی چې د اقامې سوال ته وکړه، دا ته هم نشي کولی چې ما له دا حاجت پوره کړه، دا نشي ثابتولی انشاءالله. بیا د هغې نه بعد تا چې د قصې عتبي والاعرابي پیش کړه، دا تا څنګه وي بزرګانو دې دپاره چې دی جی د هغې نه مخکې تا داسې یو واقعه وویله دې متعلقه ویلې دي دا یو واقعه دی ویلې، دقه واقعه وه، تاسو ذهن به کار نه کوي په هغې باندې. دا شیخ حسین علي صاحب په دې باندې رد کوي، دی وایي دا ثابته نه ده، وایي دا ثابته نه ده، په دې کې ورباندې رد وکړو.
او په دې کتاب کې صیانت الانسان کې دی وای دا ثابت نه ده او دا غي د پاره لیکلي بزرګانو دا بل حدیث چې تاسو پیش کړی ته وکړه د حیات خیر لکم و مات خیر لکم دا حدیث شری وی دی وای هاذا خبر مرسل دا خبر مرسل دی او لاندې بیا په غي باندې چې په سند باندې جرح کوي بل خبره ده دی وای چې یاره اثارم المنکی ولو دی علماء په دې ځای کې څه کړي اختلاف کړي یاد ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تا چې کله د مفتی فدا صاحب سره مناظره او په عذاب قبر ستا سره د فتوی لپاره بل هیڅ یو کتاب نه تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې حواله پیش کوله په ما باندې د انکار د عذاب قبر لپاره زه اوس خیم تاوی چې دیو دام نه دی لیکلی چې دا دای نه دی لیکلی چې دا شرک ته اوس زه درته خیم حواله راکا دا صارم المنکر دی کې سوې ګوره واما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين دا په مسلمانانو کې د یو امام نه دی نقل لا من الائمه الاربعه دا په سلور ائمه کې د یو امام نه دی نقل ولا غیرهم نه د اچا بل چا نه دا نقل دی بیا بر لیکلی دی ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب برکته او شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې به دعا لم نزي د طلب د برکت د پاره بم نزي د شفاعت د پاره بم نزي او چې څوک دا شی کوي لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين پای مو کې یو امام نه دی نقل بل دا زما سره دا کتاب دی ګوره فاتحه کا صحیح طریقه په دې باندې د بشمار علماء دیوبند خطونه دي ایو خبره به درته بکې وکم په دې باندې چې د شیخ سید حسین احمد مدنی صاحب دی په دې کې مفتی کفایت الله صاحب دی په دې کې مفتی شفیع رحم الله صاحب دی په دې کې سلی کې ګوره لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کی یا سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لگ صبر آخر کے بیدر قوم وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں وای دا جمله افعال شرکیه پاغي کې لګیا دي اړم دی او کوي دا مې درته د خ عالم د علماء دیوبند نه دا پیش کړ بیا درته دا ګوره تاویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا نه لګولې دا ګوره قاعده جلیلیه دي ته ګوره دې کې لګي فإن طلب شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم نه طلب د شفاعت و دعائه و استغفار بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين د مسلمانانو په ائمه کې یو امام نه دی نقل ولا ذکر هذا احد من الائمه الاربعه فسلور ائمه کې یو امام نه دی نقل کړي واصحابهم القدماء فقدماء صحابه کې یو کس نه دی نقل کړي وانما ذکر هذا بعض المتاخرين دا خو بعض متاخرین خبر راخستلې ده بزرګانو تابع په دې کتاب کې نشته فتوا ما شته ده فتوا ها وای ګوره سړي څنګه به کې نشته حواس غوکې دا زما سر کتاب دی د علماء دیوبند صبر په دې کې سلی کې ګوره د علماء دیوبند کتاب کې 184 صفحه کې لیکي فالتمسك بسنة سيدنا ونبينا محمد المصطفى هو الاصل في مذهب علماء دیوبند الکه بزرګانو و یاد ساته دلیل بد الله د نبی په حدیث باندې نسی دا اصل د په مذهب د علماء دیوبند کې بیا لیکي فالامور التي ليس لها اصل في الكتاب والسنه وتعامل الصحابه هغه امور چې پای کې د قران نه دلیل نو د سنت نه نو د صحابه تعامل نو او سند في اطار ذوق والعمل للعارفين بالشريعه لاندې لیکي فهي باثرها جديره بالرد ودا د دې مناسب دي چې دا پریګ دي او دین انکار کوي فاجتناب هذه البدع والخرافات اتباع سنن السيد الموجودات ذلك هو مذهب علماء دیوبند د علماء دیوبند مذهب دا دی خبره به د قران نه ثابته د حدیث نه ثابته د صحابه د قول نه ثابته بیا چرته د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غینه ثابت کا او زه دا وایم ګوره چې لفظ د استشفاء عند قبر النبي او مستحسني کدا لفظ دی راته او خودو نو ستابه ګټه زما به بلاتی او ان شاء الله په خنجر دی نه وهم نه په تلوار وسوم دی د قران حدیث پدار ان شاء الله ولذي ز په خپل شاعر یم بای لک صبر ګوره وکې دی دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا په دې کې لیکي فصل في الصلاه عند قبر النبي واتيانه خبره توس ګوره مخکي به لیکي ګوره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي مخکې دا حواله پیش کړي و فيدخل فيها حضرت زين العابدين سے وی یو سړی براتو د نبی سلام قبر خواته الته به سکو دعا به کو ما درته خو د چستا مشر دعا د قبر خوا کې چې دی داغي قول کړي دي په دې کې مسلک په دې کتاب کې اکابر کا مسلک و مشرب کې دا قول کړي دي نو سجل به کو ګورا نو دو ورته وی فنهاه منيكو بيورتي الا احدثك بحديث سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بزرگانو د دقه حدیث نه ګوره چا استدلال کړي دي د نبی صلی الله علیه وسلم نو ست استدلال کړي مال دقه کافی ده
ته د نور علماو نه استدلال کوه، زه به د الله د نبي د نوسو نه استدلال کوم ان شاء الله العزیز، پته به لګېږي. او بیا ورپسې په دې بل دغه کې هم د حدیث راوړی و یاد ساتئ تاسو چې وایي دی وایي که نه بزرګانو قبر خواله لاړ شه، د اقامې سوال تیم کوه، دغه استشفا سوال تیم کوه، طلب د مغفرت تیم کوه، دعا تیم کوه. ګوره یاد ساته په دې کې بزرګانو دې څه لیکي، دا حدیث راوړی دا څه وایي جي قال سمعت النبي قبل ان يموت بخمس، د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 ورځې مخکې دا ته ما اورېدلي وو. صحیح فرمایل الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك. وای زو د دینه منکم. او دا چاره وړي دا څوک دی؟ محمد بن ابي شيبه، عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه. دیو د دین استدلالا دا راوړي، او دا چې دینو زین العابدین صاحب استدلالا دا راوړي.